پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو د مظلوم د بددعا څخه ځان ګورئ. د مظلوم د بددعا څخه ځان ګورئ چې کله څوک راولاړ شي ظالم د چا سره ظلم وکړي بیا هغه مظلوم یوه بددعا وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الله دې ته حدیث قدسی ویل کیږي. الله رب العزت فرمایي چې وعزتي وجلالي زما په عزت زما قسم زما په جلال د زما قسم لانصرنک ولو بعد حین زستا نصرت کوم مدد کوم که څه لږ ټیم پکې ولګېدی په هغه باندې بیا ته باک مه کوه. ګوره عزیزانو دا موږ ته د دې ژوند سره ډېرې لوبې کوو. کله کله موږ د ظالمانو په صف کې شمارل کیږو، کله کله د مظلومانو په صف کې شمارل کیږو. او که چیرې یو سړی ظالم جوړ شي او بیا مظلوم بددعا ورته وکړي، الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دا نه دی ویلی چې زما دې په الله سره قسم چې الله پاک به د دې ظالمه څه بدل اخلي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله فرمایي زما دې په خپل عزت و جلال قسم ګوره د الله خبره چې دا کله موږ ته قرآن راستولی دی پر هره خبره الله قسم کړی دی یا قسم یې نه دی کړی بغیر د قسم موږ د الله رب العزت چې هر امر هر فرمان هر حکم دی موږ منلی دی. لیکن په دې ځای کې الله فرمایي وعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت سره قسم و چاته وایي؟ و مظلوم ته وایي. و مظلوم ته وایي زما دې په خپل عزت و جلال قسم لانصرنک زبستا مدد کوم ولو بعد حین که څه هم لږ خشه ټیم پر ولګېدی زبستا نصرت و مدد چې دی هغه کوم. عزیزانو څونه موږ ته د خپل ځانونه نه رامعلومیږي چې ما کړي څه دي په لمانځه باندې، په ذکر تلاوت باندې، په تبلیغ و په ښه خبره باندې، په حج و په عمره باندې، په تصفو په ژرو باندې. زموږ دا خیال دی چې بد دین و اسلام و ایمان دغه بلل کیږي. دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره سخت تاکید کړی دی، ورسره الله رب العزت د خپل عزت و جلال قسم خوړلی دی. بیا الله فرمایي مظلوم ته زه به ستا مدد کوم ولو بعد حین که څه لږ ټیم ولګېدی پر هغه باندې بیا ته پریشانه کېږه ما پر هغه باندې بیا ته زړه مه درلږوه زه به ستا نصرت و مدد چې دی هغه وخت کوم. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، اوس یو طرف ته ظالم دی بل طرف ته مظلوم دی. الله رب العزت د مظلوم طرفدار دی. مخلوق ټول که د ظالم طرفدار شي نو دا ټول مخلوق د الله رب العزت مقابله کولی شي؟ نیسی کولای. راسی عزیزانو موږ تاسو په د خپل ګریوان کې وګورو. زه خو به د ظالمانو په صف کې نه یم شمار. دا منم چې زه قاتل نه یم، دا منم چې ما د چا کور نه دی قبضه کړی، دا منم چې ما د یتیم حق تر پښو نه دی لاندې کړی. خو بیا داسې موړونه راغلي دي چې ما د چا سره ناکي کړې ده هغه و ما ته بددعا کړې ده. نو تاسو خالي اندازه ولګوئ. دلته الله فرمایي و مظلوم ته فرمایي چې زما د په عزت و په جلال سره قسم زه به ستا نصرت و مدد په هر حال کې کوم. پوسواست پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای اتقوا دعوة المظلوم، تاسو د مظلوم د بددعا څخه ځان بچاو کوئ. فانها تصعد الى السماء كانها شرار. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای تاسو د مظلوم له بددعا ځانونه بچاو کوئ. دا د مظلوم بددعا داسې اسمان ته پورته کیږي لکه چنګاري راواخله، لکه بڅرکه راواخله. دا بڅرکه د یو شي سره مطلب شی ولګېږي بیا بڅرکه جنې پیدا شي. دا بڅرکه څنګه د اسمان و طرف ته څومره په منډه باندې که څوم مطلب یا لس یا شل یا سل فوټه پورې ځي، خو دغه بددعا چې د هغه هم د غومره په منډه تر اسمانو پورې ځي. او چې کله اسمانو ته د مظلوم بددعا ورسېده هېڅ یو شی پرده د الله او د مظلوم د بددعا په مابینځ کې بیا نشته. هېڅ یو شی رکاوټ نه جوړېږي چې دغه بددعا الله رب العزت وګرځي. دا بددعا و ما ته مه راپرېږدئ. او دا بله خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اتقوا دعوة المظلوم. تاسو څه کوئ؟ تاسو د مظلوم د بددعا څخه ځان ګورئ. وان کان کافر
که څه هم دغه مظلوم کافر دی خو بیا هم فانه لیس دونها حجاب دغه کافر سره یو مسلمان ظلم وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دی د کافر دی د مشرک دی د مرتد دی د ملحد دی د دهری خو تا ظلم ورسره وکړئ الله رب العزت الله رسول فرمایي چې دلته الله رب العزت بیا وعده کړې ده چې زه به د مظلوم طرفداري کوم او د مظلوم به دعا به لازمي قبلوم. صحیح ده؟ ګورئ په دې ښار کې زه تاسو ته ډېر کسان درښیم چې ډېر خلک داسې ستا عزیزانو ظاهري اسباب د تباهي یو شی نسته، جوړ روح په صورت په صحت تعلق شناخ هر څه، لیکن هیڅ یوه نه برابریږي، هیڅ یوه نه برابریږي. وجه څه ده؟ وجه دا د هلته شاته یو مظلوم بددعا ورته کړې ده، هغه بددعا الله رب العزت قبله کړې ده، نو چې قبول یې کړله اوس ما او تا په ځان باندې نه یې خبر چې زما ولې دا پلانی کار نه سمیږي، زما ولې یوه نه دوې کېږي، زما ولې هره تر بلې خرابېږي، زما ولې ورځ تر ورځې تباه کېږم بربادېږم. وجه څه ده؟ وجه دا د هلته د مظلوم بددعا په دې سړي داسې پسې ده لکه د انسان سره چې خپله سایه ورسره وي. پوه سواست؟ یو سړی وایي زه لمونځ هم کومه، حج هم کومه، تبلیغ هم کومه، جهاد هم کومه، د مسجد ملا هم یمه او د هغسې مطلب تلاوت و ذکر هم کومه، دا بیا هم یوه نه سمیږي. دا وجه څه ده؟ دلته کله کله دا وجه کېدلی سي چې تا یو ظلم کړی دی، دا ظلم دې 10 کاله مخکې کړی دی، ستا خو هیر سو، د مظلوم هم دا ظلم هیر سو، د الله په دربار کې هغه ظلم لیکلی پروت دی او الله وعده کړې ده، په قسم یې کړې ده، په عزت یې کړې ده، په جلال یې کړې ده چې زه به د دې مظلوم نصرت کوم. 10 کاله بعد هغه ظالم تر غاړه راونیسي، هغه که په حج کې و، که په عمره کې و، که په جهاد کې و، که په علم کې و، که په مسجد کې و، که په خانقاه کې و، که په مدرسه کې و، هغه تر غاړه راونیسي او دی بیا په ځان پوهېږي نه چې دا د کومې خوا دا مشکل رالی. دا هغه مشکل دی چې تا د یو مظلوم کور ور خراب کړی ولو. یا ډېر خلک ستا عزیزانو ظلم خو نو خامخا دا معنا نه ده چې څوک د چا کور لاندې کړي، ظلم دا هم د دا غټې غټې کمپنیانې راواخلي د خپلو مزدورانو تنخوا نه ورکوي، مزدور یې ټول عمر ذلیله ساتلی یې، وایي که زه د تنخوا پر وخت باندې ورکم بیا کېدلی سي راڅخه ولاړ سي، بس ځان یې د دې مزدور قرضداره کړی. هلته د عربو د کربو روپۍ کار کوي، د مزدور 100,000 روپۍ په ده پوره کېږي نه، بس نن سبا نن سبا د 2-3 میاشتې غجنې خوړلي، بیا نورې میاشتې ورشروع کړي، بیا هغه مظلوم حیران دی، څه وکړمه مزدور هم حیران دی. دلته چې دغه مظلوم بددعا و دې کمپنۍ ته وکړي، بیا دا کمپنۍ داسې پر مځکه ونښلي، هغه موټران، هغه ښایسته دفتران، هغه غټې غټې خبرې، هغه لوی لوی کاروبارونه، هغه لوی عربپتیان کربپتیان په دفتر کې ناست، نن هېڅ یو شی نسته. وجه څه ده؟ وجه دا د هلته مظلوم بددعا کړې ده. صحیح سلو؟ یا کله کله یو سړی راولاړ سي، ډېر خلک ستا بدماشان سته، څه زورور دي، څه تعلق لري، څه روپۍ لري، قرار ریړۍ والا پر دا مخ باندې ووایي، رکشې والا پر دا مخ باندې ووایي، زرنج والا پر دا مخ باندې ووایي، بیا کنداغ پر راواخلي وروره توپک په کنداغ باندې ووایي، بیا یو مهاجر دی وروره پرې یې ریړۍ هلته پراته یي، مالټي هغه پیاز یې هلته پراته یي، بدی خوشحاله زه ډیپټي کمشنر یم، زه پلانی 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 یم. دغه دا زرنج والا، دا ریړۍ والا، دا مهاجر، دا چوکیدار، دا پر مخ باندې وهل سوی، دا مظلوم دی، دا بیا بددعا وکړي، خالي تاسو تماشه کوئ چې الله پاک د هغه سره بیا څه کوي، ولې کوي ورسره؟ الله قسم کړی دی. ګورئ چې ما ورته قسم وکړو چې قسم د زه به دا کار خامخا کوم، او نو موږ پر ځان قسم نه اړو، خامخا یې کوو، موږ یاره قسم مې کړی دی. نو الله پاک چې دومره عظیم ذات دی چې هغه قسم وکړي د خپل عزت او د خپل جلال، بیا څه فکر لري الله پاک به هغه سړی معاف کړي. یا او څونه ډېر داسې کسان سته، یو غریب سړی کرایهدار په کور کې، مطلب یې 2 کورونه لري، په کرایه یې ورکړي، په کرایه دا کورونه ورکړي، بیا څه وسي، بیا یو 5 ورځې دا کرایه وځنډېږي، بیا دی څه چم کوي، بیا راولاړ شي په کور ورننوځي، دغه باټلیانې، دا مطلب لوښي، دا برتنې، دا سماوار، دا ګرد د باندې راوغوري، وځوئ
ورځه وایي دا د مور کډه دې پورته کوه. وجه څه ده؟ وجه دا ده فقط 3-4-5 ورځې کرایه وځنډېدله. دی دا چم کوي او هغه بیا څه وکړي؟ هغه داسې اسمان ته وګوري، په سترګو کې اوښکې راشي، خالي ورته ګورئ. په لا اله الا الله درته وایمه چې هر څو بزرګ دی الله والا دی، الله پاک یې نه پرېږدي. الله قسم ورته کړی دی، الله قسم ورته کړی دی. او څومره ډېر کسان په دا دفترانو کې سته، یو مظلوم دی، غریب دی، بیچاره دی، یتیم دی، د خدای مظلوم دی، په 2-3-5 لک روپۍ نوکري رانیولي، سبا د غټ افسر را ولاړ سي، غټ وزیر را ولاړ سي، قرار دا سړی د دې نوکرۍ څه پسې واخلي، بیا خپل قریب و عزیز پکې ولګي، دی خوشحاله، یا بس بیا میټایانې راوړي تقسیم شي. نو دی وایي ګوره بس نو زه هم دا یم خدمت کومه. دا د خدمت نه دی کړی، دا د ځان دپاره د جهنم دروازه خلاصه کړله. دفتران لره ورسئ، 15 لک روپۍ هم ځینې واخلي، صحیح سلو، ذلیل یې هم کی، تباه یې هم کی، برباد یې هم کی. 15 ورځې په دفتر کې ولګئ، بل چې بیا کاغذ راشي ووایي چې یار اډر رالی، ستا نوکري چې د هغه کچه وه پخه نه وله، لحاظه ته به وځې. بیا څومره ډېر وزیران سته، هغه دا مظلومان راخیستي دي، بیا یې نوکرۍ د دوی پر نامه باندې ورکړي دي، ورته ویلي دي 20,000 10,000 تنخوا ده، په دې کې نیمه ستا دي نیمه زما دي. الله اکبر. دلته چې مظلوم به دعا وکړي، الله څه فرمایي؟ وعزتي وجلالي، زما په عزت، زما په جلال دي، زما قسم لانصرنک ولو بعد حین، زه به ستا نصرت کومه که څه هم لږ خشه ټیم پکې ولګېدی. وګورئ عزیزانو شاوخوا وګورئ، هېڅ ظاهري اسباب نه معلومیږي زموږ د تباهۍ، لیکن بیا هم د تباهۍ پر لاره باندې روان یو. کور لرې بېچینه یې، موټر لرې بې سکونه یې، د هغه رقم یو کاروبار لرې زړه دې اطمینان نه لري. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده د مظلوم بددعا درپسې ده. د مظلوم له بددعا ځانونه وګورئ وګورئ وګورئ، ورسې پسې وګورئ، ورسې وګورئ، معافي ځینې واخلئ. که دا وایه چې دا زما مزدور و، زما چوکیدار و، زما طالب و، زما شاګرد و، زما مرید و، زما سره کلینر ولو، هغه ما په دومره ظلم د دې ځایه پسې واخیستی، هغه بددعا وکړله. هغه سړی ورسه پیدا که راځي، که څه خرچه مرچه ورکه، معافي ځینې وغواړه، که نه الله دې نه پرېږدي، الله قسم کړی دی. او بیا چې کله سبحان الله الله اکبر بابا سړی ته بددعا وکړي، ځه مخ دې وی ورکسه، هی خدای دې تباه کوه، خدای دې در په دره که، خدای دې ومسموه، خدای دې د جهان غمونه پر سر که. الله اکبر. سبحان الله. انا لله و انا الیه راجعون. پرداسی زوی، پرداسی ورور، پرداسی وراره، پرداسی خوری، الله اکبر. پرداسی د آقا پر زوی، انا لله و انا الیه راجعون. خیال کوئ، خیال کوئ. ای عزیزانو، دا زه د ډېره درد درته وایم، دا د الله د رسول یو ډېر هغه په زړه پورې خبرې دي چې خیال کوه، ظلم خو به دې نه یې کړی، 10 کاله مخکې دې کړی د الله دپاره، 10 کاله او 10 سیکنډه هېڅ حیثیت نه لري. نن الله رب العزت یو سړی تر غاړه ونیسي، ډېر مهلت یې ورکړی و چې کله به معافي ځینې وغواړي، معافي دې نه غوښته. نن الله رب العزت د دومره ستړي سره مخامخ کې د الله په خاطر عاجزانو ډېر کسان سته چې ویې نه برابرېږي، پروا نه لري، ورسه ستا مزدور دی و، هېڅ کیسه نه ده، معافي ځینې واخله، ورته عفرته وکړه. پیغمبر علیه السلام مبارک یو ورځ یو صحابي پر د املا باندې اسقرار ووایي، دولیا رسول الله ولې دې وواله؟ صحیح سو زه بدل غواړم. پیغمبر مبارک شاوله راوکړو، بالکل صحیح ده، ته زما څخه خپل بدل اخلې. ولیا رسول الله زما پر ملا باندې، زما پر شا، زما پر بدن باندې قمیص نه و تازه ووالمه، او اوس ستا پر ملا باندې قمیص دی. پیغمبر مبارک قمیص مبارک داسې راپورته کړ، ستا حق دی، منه یستې. دا به څه کوو عزیزانو؟ ګر سره چې دا حرم تباه ده، حرم چپه ده، حرم خرابه ده، حرم در په دره ده، دا شاته هلته د مظلوم بددعاوي، دا غټ غټ خلکو ته وایم، کمپنیانو والا ته وایم، دا غټو فیکټریانو والا ته وایم، دا غټو خلکو ته وایم چې خیال کوه، دا مه کوه. ته په موټر کې مخ ته ناست یې، اې سی دې لګولی دی په سره ګرمي کې، ته په موټر کې مخ ته ناست یې، تا ګرم هیټر لګولی دی، شاته باډیګاټان ګنمینیان په یخ کې تباه او برباد سو. هغه زموږ کله کله پولیس والا وینو، اف سی والا وینو، داسې داسې ټینګ ولاړ یې، د هغه رقم دا نور پرایویټ راواخله، دا شا مه کوئ، مه کوئ او مه کوئ. د دې زور به هلته در معلوم سي چې الله رب العزت د قسم و تا ته مخ سي. الله پاک دې هر مظلوم
د هر مظلوم د ظلم موږ وساتي. که چیرې موږ ته مظلوم به دعا کړې ده، الله رب العزت د خپل وحدانیت په خاطر موږ ته داسې لاره را جوړه کړي چې دغه مظلوم و موږ ته معافي وکړي، مظلوم و موږ ته معافي وکړي. تاسو نن الله سره معاف کړي. د الله رسول فرمایي قیامت په ورځ بیا نه درهم شته نه دینار شته چې یو بل ته سره ورکوي، نیکۍ به سره ورکوو. زما ټول منځونه د ده که کار نسو په پرده د ټولې ګناه زما په غاړه. دا څونه بده خبره ده عزیزانو. ډېر کسان داسې ستا په پوهېږي دا بدماشیان سته، لږ نشیان ستا، لږ خشه تازه بدماشي شروع کړې، توپک یې راخیستې، کله پر یو چا پر کور ټکان وکړي، کله د بل چا پر کور ټکان وکړي، کله پر ټرانسفارمر باندې ټکان وکړي، کله د ګیس میټر باندې ټکان وکړي، کله د کور پر دروازه ټکان ور وکړي، کله د رکشې پر ټایرو باندې ټکان ور وکړي، کله ورور د غي خطایي ټکان بیروي. مکوا بس کنه الله قسم کړی دی پرېږدم دی نه، زما د په خپل عزت هم قسم وي، زما د په خپل جلال هم قسم وي، بیا دې پرېږدم نه. الله رب العزت دې موږ له ظلم وساتي. پیغمبر علیه السلام به ویلې ولی الله ما په ظالمانو کې هم مه شماره او یا الله ما په مظلومانو کې هم مه شماره. ظالم خو به جهنم لره ځي، مظلوم خو ډېر زور غواړي چې یو سړی راسي ستا د کور دروازه در وټکوي، پر تا یې 3 روپۍ باندې دي او تا ته وایي هغه 3 روپۍ تر تو ډېر مجبور یې، محتاج یې، مهاجر یم، کارونه خراب دي، دی درته وایي څه چم وکړه؟ وایي دا لور دې راوباسه، دا خور دې راوباسه، ښځه دې راوباسه. پوهېږئ په دې خبره باندې؟